ډېر ملګري دا تپوس کی چې ماښام مونځ څه حکم دی. ماښام فرض مونځ کې 3 رکعته فرض دي. پہلا 2 رکعتونه ډک دي یعنی سورہ فاتحه اور سورت پر سره وای. اخیری رکعت کې صرف سورہ فاتحه ده. عام مونځ طریقه دغه ده. خو کچری ته د یو رکعت نه پاتې شوې اور دویم رکعت ته ورسېدې نو 2 رکعته به امام سره وکي او چې کله ځان ته ودرېږي هغه رکعت په ډک کوي یعنی الحمد شریف ووایي بیا به ورسره یو سورت ووایي. کم یو سورت وایي درته اختیار دی. الف لام میم نه ونیسه تر ناسه پورې کم ځای نه کم سورت وایي درته اختیار دی. خو دا رکعت په ته ډک کوي ولې چې ته ډک نه پاتې شوی چې هغه کې سورې فاتحه او سورت دواړه اور اتحیات په کې سلام وګرځي مونځ د پورا شو. که 2 رکعتونه چرته پاتې یعنی دا مطلب چې 3 رکعت کې امام سره شریک شوي ته چې کم رکعت کې امام سره شریک شوی هغه خالی رکعت دی تش رکعت یعنی صرف ورکې سورې فاتحه ده. ته د 2 ډکو رکعتونو نه پاتې شوی چې امام سلام وګرځي ته به ودرېږي الحمد شریف ووایي سورت ووایي بیا به کښېنې اتحیات په وکړي بیا به پاسې وبدرېږي بیا به الحمد شریف ووایي بیا به سورت ووایي بیا به سلام وګرځي ستا مونځ پوره شو. خو چې ته د کم ځان ته 2 رکعته کې دواړو کې به اتحیات کوي. اتحیات په ولې کې د امام سره چې کم تا اول رکعت دی د سیدې لکه اول رکعت کې کېناستل نشته امام سره خو اسې ناسي. خود ماښام اخیری 2 رکعتونو کې دواړو کې اتحیات شته نه دیو چې نه دواړو سره به ته اتحیات کوي. اور که 3 رکعتونه پاتې شي نغه کې به اول 2 رکعته ډکو کې اخیری رکعت په تشو کې غاسانه طریقه د څنګه عام ماښام اوس کې هغه رنګي به وکړي. دیو چې یو سوال فکر کې کیږي چې هغه کم مونځ دی چې مونځ 3 رکعته دی اتحیات پکې 4 دي هغه صورت جوړیږي چې کله ته امام سره 2 رکعت کې اتحیات کې شریک شي. نه امام سره چې اتحیات کې شریک شوي ته به ودرېږي امام سره د یو رکعتو کو بیا د اتحیاتو کو یو رکعت اور 2 اتحیات شو بیا به 3 رکعت ځان ته وکي یعنی چې کوم امام نه پاتې شوی ستا پهلا رکعت ته ځان لا تا ځان لا پهلا رکعت ته خو که امام اعتبار سره ګوري ستا 2 رکعت ته هغه کې به بیا اتحیات وکي نه 2 رکعت مونږ کو 3 اتحیات شو او چې کله اخیری رکعتو کې بیا به اتحیات وکي نه اتحیات په د 4 جوړ شي او مونږ به 3 رکعت جوړ شي. دا فقہی کی وا تاسو ورته اړی وای اړه وای دا فقہی پهلی ورته ویلی کی فقہی پهلی دا هغه دا مثال 3 رکعات مونږ دی او 4 اتحیات پکې تاو نه دا د مخام د مونږ د امام نه پدې کې 2 طریقه ده چې کله پاتې شي دې طریقې سره به کزیره ګرځي.